ګوره ټولو نه اول زمونږ او ستاسو مال سره محبتي هر چا ور سره محبت دی چا ور سره 10% دی او چا ور سره 0% دی او چا ور سره 50% دی خو مال سره محبت د هر چا دی کم او زیات کېدی شي خو تقریبا د هر چا ور سره محبت دی په دغه سفر د حج کې آغا محبوب سیز چې هغه مال دی موتا 10 لکا یا 15 لکا یا انسان کې د واپسې سخاوتي او د خیرات او د پروګرام تر هغه 10 لکو پورې په دغه یو سفر باندې خرچ راځي خو زموتا هغه مال چې ډیر په مشکل باندې انسان پیدا کا په سټرګل او مهنت باندې انسان پیدا کا او انسان ور سره مینا او محبتي انسان د طرف نه په دغه سفر کې اول محبت الله جل جلاله سره دادی چې هغه خپل مال روخلی هغه قربان کا او د خدای پاک جل جلاله د حکم تعمیل کا پاګه باندې یعنی دې ته نو ګوري چې ما دا مال ختمږي یا بکمشي یا بزچ دی بیا بچاته محتاج شما دغه ټول خبره شاته وچی او مال روخلی او آغا مال د خدای پاک د محبت لپاره قربان کا او دا نیت یې چې په دې باندې به خدای پاک مال اجر او ثواب راکړي دا اول اظهار دی بیا خدای پاک جل جلاله په دغه انسان باندې د حرمینو د حج څه پروتوکولي هغه په د باندې لازم کړی رب ورته فرمایي مال برازي خو په ګندلې شو جامو کې نه ګندلې شوی جامې براتنا غوندي هغه انسان چې ټول زندگی په هغه کې تیر کړی دا نن خدای پاک جل جلاله هغه قربت او ملاقات او ملاوي دوله په هغه ځای کې زی هغه ګندلې شوی جامې لری کا دا الله جل جلاله د رضا د پاره او یو دوه کپڑے چې ما او تعالی د کفن په طرف باندې یو اشاره راکړي چې دغه بزما او ستا کفن می کزما او ستا قسمت وی پکې ځکه چې مرګ حق دی او په کفن دفن کې شک دی چې دا به چا په نصیب می او کنه به خو د کفن طرف تم اشاره کا آغا ګندلې شوی جامې ما او تعالی کړو خدای پاک جل جلاله ته یو دوه کپڑے د خپل ځان نراتا وکړو دا په دغه سفر کې هغه دویم محبت اظهار دی د بنده طرف نه الله جل جلاله سره او بیا موتا خپل بچی پریدو چې دنیا کې د ټولو نه محبوب شری خپل کور والا خپل بچی خپل رونا خپل خويندې خپل پلار او مور هغه پریدو د سلويخ تورزو د پاره او د دیش تورزو د پاره او د شلو ورزو د پاره هغه مونږ پریدو په یو ځای کې د خپل وس مطابق چې څه خرچاو نان نفقي هغه ورته پریدو شا اغوی تشاره وګرځو رب لا یزال په طرف باندې مخړو او خپل کورونا روزو دا یو بل محبت ته په دغه سفر کې بندا خپل رب سره او بیا شکل موتا په دغه دو کپړو کې روان شو رب لا یزال موتا نه غوخته کړی دا چې ټوپۍ لری کړه سرتور سر ببر سرتور سر مال راشا دا کوم چې زما ریکوایرمنټس دي تا نظم غوخته دا پورا کړه ما او تا ټوپې لری کړو ما او تا ګندلې شوی کپڑے لری کړو ما او تا په عام معمول کې پیزار چې کوم زما استادي هغه ورته لری کړو بچی ورته شاته پریدو مال پاغه باندې قربان کړو او یو مشقت والا سفر چې ما او تا ته پتم دا چې په دې کې تکلیف راځي مخلا مشکلات راځي مخلا انسان بیماری دی شي ایون تر دې پورې انسان وفات کېدی شي ډیر داسې کسان په دغه سفر کې وفات شوي دي خو دغه ټولو خبرو ته ما او ته غاړه ایښودې ده شاتم اچولی دي صرف اور صرف مخم د الله جل جلاله په طرف باندې ګرځولی دی دا ټول شیونه په دغه سفر کې د بنده د طرف نه رب لا یزال سره د مینې او د محبت اظهار دی چې
دا مینه ده چې زنن سرتورې ما زه خدای پاک په دو کپړو کې تاوې ما پیزار ما آغا پیزار ندی سر ما آغا سے ندی ببر سر دی او په دغه دو کپړو کې زستا ته ولاړې ما په ګناهونو کې لیت پیت چې هم کبایر دی هم صغایر دی هم غټ هم واړه هم پټ هم ښکارا هم نوی هم زاړه دا ټولو ګناهونو یو انبار او بوج دا زما استا په اوږو باندې او دې سره سره ما او تا په حرمینو کې رب لا یزال ته حاضر شو او دا چې کله انسان نیت وکا او میقات نواوړي نو په زبان باندې چې کله دی محرم شي احرام کی شنو اول الفاظ یې په زبان باندې اومدای چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک دغه صداګانې د دام علما فرمایي چې په زبان باندې د محبت ناره ده دام یو ترنم دی یو الفاظ دی دام د حاجی د خلی د یو عشق ناره ده چې خپل محبوب چې الله تعالی سره مو تامین کړو دا د هر مسلمان محبوب دی الله تعالی خپل وس مطابق ور سره هر مسلمان مینا کا او دغه اغا ترانا او یو قسم لا داسې الفاظ چې دا د عشق او د محبت الفاظ دي چې رب زتا ته حاضر ما ربا ستا غند رب النشته دی ستا سره شریک نشته دی حمدونم دستا دی نعمتونم دستا دی برکتون او خیرونم دستا دی رب زتا ته حاضر ما رب زتا ته حاضر ما نبی نو خدای پاک په دغه سفر کې قسم قسم مختلف ځای باندې خدای پاک جل جلاله انسان سره د مینې او د محبت اظهار کا